پښتنو دا ویډیو لګو ګوري دا سړی سوی उन्होंने हमारे ऊपर ऐसे ही कोई इधर से आ रहा है कोई इधर से आ रहा है जानबूझ के धक्के दे रहा है बेसिकली ज़्यादातर उसमें पठान लोग थे ویډیو تاسو وکتل چې دا ټول کیسې بيسې نه به تاسو خبر شوي وي او دا ویډیوګانې ډېر هاي کوالټي ته تللي دي او د پکې چونکې دا دغه چې کومه تورسرې وه د هغې ملګری دی یو قسم لا وایي دا مې رور دی او دا مې خور ده نو د پکې دا پښتانه هم را مینشن کړي دي او دغه شان د غټ ټینکران د اقرار الحسن او داسې یاسر شامي او دا نور دا ټول تورسرې خواله به تلل او انټرویو یې ورسره کړي نو آیا به دا بېګناه ده او که بېګناه نه ده آیا دې ته څومره ګناه ده او چونکې دا بار بار دا خبره کوي چې اسلام داسې یو زه د اسلام جمهوریت پاکستان کې پیدا شوی مکاش چې نوی پیدا شوی او اقرار الحسن هم وایي چې بس شکر دی خدایا چې مال الله لور نه ده راکړې نو آیا د دې پکې غلطي شته که نه صرف دا کم کسان چې دي دوی غلطي ده نو زه به دا خبره وکړم چې بالکل جی د سړو هم غلطي ده د دې هلکانو غلطي ده بالکل د دوی هم غلطي ده ځکه چې د دوی څه کار دی دوی سره کار نشته خو زه دوی جینۍ ته دا خبره کوم او د هلک ته هم مې دا پښتانه چې پکې را مینشن کړي دي زه دوی جینۍ ته دا خبره کوم که نه چې ته د کوم اسلام تعلیم موږ له راکې او موږ ته وایو چې اسلام داسې او اسلام هغسې که نه ته ماته دا ووایه دغه اسلام خو هغه ښځې له د حج اجازت هم نه ورکوي کومې ښځې باندې چې حج پره شوي او ورسره پیسې دومره وي د حج حکم دې ته حاضري او که چېرې د دې زنانه سره محرم څوک نه نو دا به حج له نه ځي د حج نه انکار کول دا کفر دی حج نه کول په چا حج فرض شو او دا حج ونه کړي نو غټې خسارې کې دنیا کې لاړې د آخرت په غټه خساره کې دی ځان داخل کوم نو ته راته ووایه ته چې د کوم اسلام خبرې ماته کې دغه اسلام خو دغې ښځې اجازت هم نه ورکوي چې خبردار د غیر محرم سره به حج له هم نه ځي نو ته راته ووایه ستا د ټیک ټاک دا ویډیوګانې د حج نه ضروري دي چې ته د نامحرمه سره ځي او دا زما رور دی زما اسلام خو د حج اجازت هم دغې ښځې له نه ورکوي نو ستا د ټیک ټاک دا ویډیوګانې دا د دې حج نه چونکې نعوذ بالله زیاتې اهمې دي چې ته خلکو ته وې چې راشه جي پلاني ځای کې به ټیک ټاک ویډیوګانې کوو او باقاعده خلکو له اطلاعګانې ورکې نو ته ووایه آیا ستا دا ویډیوګانې ډېرې ضروري دي ډېرې اهمې دي او بل دا خبره ته چې د دې کم کس سره راغلې که نه نو آیا دا کس ستا رور دی ستا ماما دی ستا پلار دی ستا خاوند دی ته چې د کوم اسلام خبرې کې دغه اسلام کې خو د دې کس نه پرده ده او ته ورسره راځي او ویډیوګانې ورسره کې او بیا ګیلې کې او بیا د اسلام پیغورونه خلکو له ورکوې چې اسلام داسې او اسلام هغسې او تا ته وایې ملکه ته چې د پښتنو د الله بنده ای د الله بنده ډېر غیرتي خلک دې حد کړی دی پښتانه درانه دانه خلک په لار باندې ولاړي او چې زنانه را رواني دا ټول پښتانه ورته لار پرېږدي او سیټ ته کېږي دي پښتانه خو چې په ګاډي کې ناستې درانه سړي به او یوه سپکه یوه کم سنه یو کم عمره ماشومه هم راوخیږي نو دا غټ سړي ورته لار پرېږدي دا غټ سړي ورته سیټ پرېږدي ولې وایي زنانه دا ذات دی د الله بنده تا ټولې خبرې په پښتنو باندې ور واړولې او دا ستا څه ده ته راته ووایه دا یاد وساتئ ګورئ که چېرې دا کس دا جینۍ خور و خور زه ته قسم خورم ده به خپل ځان وجلی وی یقیني ده به خپل سر مات کړی وی خو دا به یې نه وی کړی خو چېرې دا د ښځه وه ده به خپل سر مات کړی وی خو چاته به یې پرېښی نه وی که دا د خور وه یا مور وه یا یې رشته داره وه نږدې قسم دی ده به پرې ځان وجلی وی خو دې خلکو ته به یې نه وی پرېښی خو راشه چې بس وایي دا مې خپل دی وی بله ضروري خبره ته کوم بله په دې دوو ملکونو کې یو پاکستان او بل افغانستان په دې کې چې د ښځې کم عزت دی که نه نو زه درته قسم خورم که په پوره دنیا کې داسې عزت د ښځې کم چې په دې دوو ملکونو کې ښځې له عزت ورکړی شوی دی او د الله باندې ته دا یادې او ته سکیورټي دوه پیرې بچ کړي ته سکیورټي بچ کړې دوه پیرې ته ولې نه راوتې ته بیا هم د دغې سړو په منځ کې ولاړه وې باقي د ټولې ویډیوګانې موجود دي
دو پیری ته سکیورټي سیټ تکړه چې شابه وزا او ته بیا هم نه راوتې د دغې خلکو د منځ نه راوتې نه که نه او ځان دې پکې ایثار کړی و نو څه او اقرار الحسنه تا ته زه دا وایم چې دا اوښکې تویې او بس وایې چې بس مال الله لور نه ده راکړې لورو دا لور دی یو قسم له که چېرې دا لوریانې هر چا له ورکړي نو دقه حل به سړو په منځ کې ته ګرځې او ته باقاعده دعوتونه ورکړې خلکو له چې راشي په پلاني ټایم باندې اوې بله خبره ده په درېیمه څلورمه ورځ بیا مینار پاکستان کې هغه انټیګانې راووتې که نه میری جسم میری مرضي یاد وساتئ یاد راتلونکي کال کې چې دا کمې ښځې راوځي دا به پکې د ټولو نه مشرئ یاد وساتئ ښه دا په پوره پلین باندې دا خبره اتره شوې ده دا چې راغلی ده دا پوره پلین دی را روان کال کمې ښځې چې اسلام آباد کې راوځي او میری جسم میری مرضی په دې کې به دا جینۍ د ټولو مشرې تاسو به یاد وساتئ ښه مخکې به کېږي او څه به وایي بس مینار پاکستان او مینار پاکستان نو ولې وایي دا چا وایي پخپله وایي ګیله سله کې ده بله زما فاطمه رضی الله تعالی عنها خو میاشت راوخېته میاشت او نبی علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي ای لورې وایي میاشت ته ګورې نه فاطمه صاحبه ورته وایي بابا جانه نه ګورم ورته ولې بابا جان ډېر سړي به ورته ګوري په هوا کې هسې نه چې زما نظر او د هغوی نظر په هوا کې شامل شي دا د امت لوریانې دي دا د اسلامیه جمهوریه پاکستان لوریانې دي دا نه چې بدنامي پھیلاو کې دا نه چې د سړو په منځ کې ورننه وځي نو غرض مې دا دی بس جي الله دې موږ ماف کړي جنو اوس خو ټولو ته دا خبره اتره پته ولګېده خو بس الله دې موږ دې فتنو فساداتو نه جي وساتي بس نورې څه هم نشم ویلی